بسم الله الرحمن الرحيم. باب المرابحة والتولية. ولی سب تر وسه پوری دا غبویات و بیانو چاغه تعلق اصل سره اصل معنا مبیع سره تعلق باقی کی بیا لازم غیر لازم صحیح باطله فاسده دا ټوله تیر شولې. اوس دا غبویات و بیان کی چې تعلق د سمن سره دی. اب موږ ویلو بیا په دوه قسمه ده، یو ته بیا مساومه ویل کیږي، یو ته بیا زمان ویل کیږي. بیا مساومه د مخکې چې کومه بیا تیر شولې دا ټولې وي چې باغې کې بای د دې تذکره نه کوي چې ما مبیا په څو اخیستې، خو بس تاریک مشتری سره خبره کوي په دومره معنی در خرڅومه. دویم نمبر چې د بیا زمان ده چې هغې کې مشتری بای د مخکینی سمنو باقاعده تذکره کوي چې مبیا پس واخیستل شوې ده. مې دې درې قسم دي ته به علمانات ویل کېږي. یوه مرابحه ده، یوه تولیه ده، یوه وضعیه ده، او بیا د هر یو دوه قسم دي. یو مرابحه ده کل ده، یو مرابحه ده بعض ده، ته بیع الاشراک وایي. تولیه ده کل، تولیه ده بعض، او وضعیه ده کل او وضعیه ده بعض. بیان کوي ان شاء الله د ټولو د مرابحې د پاره. مرابحې تولیه وضعیه درې وړو د پاره څه شرایط علماء ذکر کړی دي، بلکې دا سی به وایي دوه قسمه شرایط دي. ولا یو شرایط هغه دي کوم چې عام بیع ولرو دغه مخکې بیان شوی په اول درس کې. دویم قسم هغه شرایط دي چې خاص ته بیع د پاره دي. هغه کې اول شرط کچري سمن چې سمن رأس المال دا نقود نه به هیڅ اشکال نشته، شک شبه نشته په جواز د بیع مرابحه تولیه وضعیه کې. ما د جنزیب نه کتاب په 100 روپۍ واخیستلو، اوس دا مرابحتن زه خرڅوم که نه، دې کې شک شبه نشته، خرڅولی شم. البته که چېرې په غیر نقودو باندې مې دا کتاب اخیستی نه، دې صورت کې ورله به شرط دا دی چې دا به د ذوات الامثالو نه وي. مکیلي شی به وي، موزوني شی به وي. دا سمن یادو ښه، سمن دا سمن چې د عوض دا به مکیلي شي یا به موزوني شي یا به عددي متقارب وي. وجه دا ده چې زه دنه مثلا به من غنم والمه نه زه اعزاز باندې خرڅومه مرابحه کوم ورته ویم چې به من غنم مې اخیستې، دغه شان به من جوارو، دغه شان بالفرض والتقدیر په 100 انډو باندې مې ته اخیستې. عددي اشیاء دي. اوس که چېرې دا عوض دا سمن دا غیر مثلی شی و، یعنی ذوات القیم نه و، ما د جانزیب نه کتاب اخیستی دی بالفرض والتقدیر په چیلی باندې، زه اوس مخکې مرابحتا نشم خرڅولی، ځکه چې زه مرابحه کوم ګټه پکې کوم، یا تولیه کوم په مثل قیمت یې خرڅوم، یا وضعیه کوم کمومې. نو موږ به مخکینی سمن څنګه معلومو؟ نه کوی چې دغه ما د دنه د کتاب په چیلې اخیستی، دا چیلې به چاته ودرو که نه ریټ به هغه معلوم کړي که نه. نه دا ریټ چې معلومیږي دا اصل کې اټکل معلومیږي، په حقیقت نه وي بنا چې د چیلې دومره قیمت شو. بهرحال اول شرط که چرې دا سمن چې دی عوض په اوله بیع کې دا نقود خو هیڅ شک شبه په جواز د مرابحه کې نشته. که چرې دا غیر نقود نو بیا ورله شرط دا دی چې ذوات الامثالو نه به وي. یو دویم شرط ولا دا دی خجي ان يكون مقدار رأس المال معلوما للمشتري الثاني. دویم مشتری ته به مقدار د رأس المال د اولی بیع معلوم وي. بان جانزیب نه کتاب په 100 روپۍ اخیستی، د اعزاز باندې ورخرڅومه، تولیه کوو، مرابحه کوو، وضعیه کوو، نو دته به د اولی بیع والا کوم سمن دي 100 روپۍ د علم وي.
دریم شرط ولدا دی ان یکون الربح معلوما کمرابحه وی ربح به کې معلومه وي چې بای تا په سو غیسته ټیک ده ما باندې په څور اخر سیمانه ګټه څومره کې نو که زه وایم چې تا نه پکې زه ګټه کوم او بیان د ګټې ونه کوم چې څومره کوم دا به نه ده جایز که کبه خو سامان مجهول دي 100 روپۍ خو دي خو 100 نه بره څومره دي غیس پته نه لګي ونه رسیدلو خلی به د اصل مال او د سمانو معلومولو د بار دوه طریقې دي یو دا چې وای ما په 100 روپۍ اخیسته او پتا باندې در خرڅوم په 1100 روپۍ ګټن نکوم تا باندې په 110 روپۍ در خرڅوم 10 روپۍ ګټه کوم تا باندې په 120 روپۍ خرڅوم 20 روپۍ ګټه کوم او دویمه طریقې دا چې فیصد سره معلوم کی مثلا ما جنزیب نے کتاب بزر روپۍ اخیسته دي زه اجازه هم تا باندې 1% باندې در خرڅوم مانه بسلو کې 1 روپۍ ګټه کوم 10 روپۍ ګټه برا کې 2% ګټه سره در خرڅوم پسلو کې 2 روپۍ ګټه واړم بزرو کې شل شوي 3% ګټه سره نن سبا چې کوم کاروبارونه دي د دې قسطونو والو دی مرابحي کوي ښا ان شاء الله اخره کې دې قصه کو اسلامي بینکاری بشان نو هغه کې هم تور د فیصد په اعتبار سره د ګټې تعین کیږي به کله کله خلک مال د بار نه راغواړي اب ډالر یې خسته نو به چې کله زه د بار نه مال راوغواړم مثلا په 2000 ډالر مې راوړل مرابحه کوم نو زه به اعزاز تم په 2000 ډالر دا ماته پریوته دي مثلا نور خرچي پېښوي نو مجموعه 2000 ډالر نو زه دنه چې زګټه کوم اوسې مکه حساب دی تا نه 5000 روپۍ پاکستاني ګټه واړم یا تا نه په 2000 ډالر کې 100 روپۍ ډالر ګټه واړم یا فیصد په حساب سره نو دویم شرط بګی داو چې ربح به معلومه وي ها دویم شرط داو چې مقدار د اصل مال به مشتری ثانی ته معلوم وي او دریم شرط بګی دا چې ربح به معلومه وي څلورم شرط دا دی الله یکون رأس المال اشترى به جنسا من اموال الربويه دا کما اوله به شوي کنه دې کې بزماو د جنزیب ترمنځ د اموال ربویو به هم جنس سره نه شوي اوس ما دنه من غنم خستلی به من غنم باندې دا شرط صرف د وضعیه او د مرابحه دی زی اوس په اعزاز باندې خرڅوم او سره پاسه غټه کوم من غنم ورکوم او د سرم دغه هم جنس باندې بیا کوم او دنه په باندې من غنم غواړم دا خو به سود شو یا وضعیه کو پاو کم من باندې په خرڅوم دا هم سود شلو پوه نه شولې به دا ول خبره به ما سي زيتي وکړه لکه دسی وایا دا کوم دویمه به چې کیږي دویمه نو دې کې به دا سمن چې دا د مبي هم جنس نه وي چې قدري اشیام شي او هم جنس شي به خو به کې مرابحه وضعیه ټیک نه ده کنه اوله به کار نه شي هیڅ خبره نشته ما د جنزیب نه غنم واخ سلمان په 1000 روپۍ باندې بل فرض او بس به اعزاز باندې دا غنم په هم جنس د غنم باندې خرڅوم نو که زیته کوم مرابحه هم ټیک نه ده او که وضعیه کوم هم ټیک نه ده پوهه شئ پنځم عقد اول به صحیح وي کما د جنزیب نه مبیا په عقد فاسد باندې بیا فاسد باندې اخیستی بیا فاسد کې په مشتری باندې سمن نه لازمیږي بلکې قیمت لازمیږي مرابحه نشي کولای مخکې سره به مرابحه خو لکېږي چې سمن پکې معلومي دلته سمن نشته قیمت دی او قیمت خو اٹکل معلومیږي دا قصې حضرت لیکلي فقه البيوع کې جلد نمبر 2 کې 633 نمبر صفحه ده مجموعي حساب سره همدغه شان جلد نمبر 2 1168 کې لیکلي دي مخکې راځي جی مقاصد الباب 4 اول نمبر ته تعریف د مرابحه کوي نو انتهي مزیدار تعریف کړي نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول مع زياده ربح توجه جی ز مبیا په اعزاز باندې خرڅوم
په ماغه پیسو باندې کم معنی چې ما خستی په عقد اول کې سره د زیاتی ګټه نه دې ته ویل کېږي مرابحه. تولیه چاته وي زبر د اعزاز باندې کتاب خرڅومه پاغه سمنو باندې پکم سمنو چې باغ دی اول کې ما اخیستی. وضعیه چاته وي کتاب کې دا نشته چې زه اعزاز باندې کتاب خرڅومه پاغه سمنو باندې پکم سمنو باندې چې په اول عقد کې ما اخیستی د خو پسې پیسې لګي کمو پوه نه شولې ورته وګورئ. المرابحه نقل ما ملکه دا نقل کول دی ما د هغه مبيعي ملکه چې سړی مالک جوړ شوی بلغد الاول باغ دی اول کې بالثمن الاول بثمن اول خرڅي خو مع زیاده ربح ورسره زیتی ګټم وي. ملي صاحب دې تعریف باندې اعتراض کړی دی لغه ورته کې دی یو نه دو درې کړی دی. اعلم ان في كل قيد من هذه القيود اعتراضا نقل ما ملكه يو بالعقد الاول دوا بالثمن الاول درې ګورا. اول نقل ما ملكه وي مناسبه دا ودسي ویلی وي نقل ما ملكه من العروض من السلع دا ویلې وي ځکه کشریدا نقل ما ملكه چی کنه کشریدا د دنانیر نبی یا مثلا ما دنانیر خستی مخکې به دنانیر خرڅومه نو مرابحتن خرڅول شي درهم مې خستی مخکې درهم باندې خرڅومه زید مرابحتن خرڅول شم شم دغه شان غنم مې خستی وربش مې خستی په هم جنس باندې مخکې خرڅومه نه شم نو مناسبه دا ودسی ویلی من العروض. دویم بالعقد الاول ویلو بالعقد الاول ویدلته حق دا وجدا سی ویلی وی ولې دې مخکې کې غنم دغه مکوي کا بدسي وای چې نقل ما ملكه من السلع من العروض نو د دې صرف نقود بار کو ځکه ک نقود والی او مخکې به نقود معنی مرابحتن ګران خرڅي ټیک نه ده بس دومره کافی ده. دویم بالعقد الاول بزې به دسی ویلی وی نقل ما ملكه من السلع بما ملكه به ویلی وی بالعقد اول دا قید ضروری نه ده. وجه سره زد جانزیب نه کتاب غصب کما غصب او به ما جانزیب ته قیمت ادا کړل دا به ان شاء الله غصب کې را تراشي قیمت می ادا کړل دا درواله نو شی مغصوب ما ته پاتې شو کنه نو زدا شی مغصوب مخکې په مرابحه باندې خرڅول شو نه رسي نو حالانکه دلته وخت نه لشي زما د جانزیب ترمنځ نو بالعقد الاول بزمانه کې د سی ویلی بما ملكه زدل تبا کم توانی په مای خو دغه په وجه د شی مغصوب مالک شوی ومه به بالثمن الاول بزید سی ویلی بما قام عليه الخبوه بالثمن الاول بزید سی ویلی بما قام عليه وجه دادا مبیمانه کم خرچی شوی نو دا بای کول شي چمپ کی حساب کی بزر روپے غسته 200 روپے به خرچه شوی دا نو وای چې بای ماته 1200 پرې وتی دا تا سره مرابحه کوم 300 روپے ګټه براکه یا هر 200 روپے باندې ما مثلا 100 روپے ګټه راکه 1800 براکه. بهرحال مخکې راځي تولیه نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زياده ربح دا تولیه تعریف شو. وضعیه بداسي شي نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول او مع نقص في الثمن دا ټکي به سره ولګو سره د دې چې سمونو کې نقصان مو کې کمیم کې نو مجموعات ورته شولې درې مې ما تاسو ته ویلو کنه چې د هر یو به دوه قسم دي یو ته ویل کېږي مرابحه د کل بل ته ویل کېږي مرابحه د بعض تولیه د کل تولیه د بعض وضعیه د کل وضعیه د بعض توجه جی دې تبین الاشراک ویل کېږي کاری وسره لګي دې بعض والته یو بیا د کل دویم بیا الاشراک دا تولیه مرابحه وزیاری وکي ما د جانزیبنا مثلا کتاب اخیسته بزر روپۍ باندې اعزاز باندې 1200 خرصو مرابحه نو کزه اشراک کوما جانزیبنا می کتاب اخیسته بزر روپۍ بل شیات کوي
بس صحیح کتاب دی اوس نیم کتاب زه به اعزاز باندې خرڅوم په 600 روپۍ باندې دا به یو الاشراک ده په دې کې مبیا کې میزان سره شریک کو او مرابحتن مې وکړو ما بزر اخیسته نیمه په 500 وکنه ما نیمه د 500 بځې مرابحتن په 600 خرڅ کړ تولیه بزر مې اخیسته دا اعزاز له بزر ورکوم اوس که بزر مې اخیسته دا او دا کم نیمه یې سره دا ولا په 500 ورکوم دا به یو الاشراک د تولیه وضعیه ما بزر باندې مبیا اخیسته اعزاز له په 800 ورکوم وضعیه د کل کنه دې کې به یو الاشراک دار چې بزر مې اخیسته او نیمه یې سره په 400 ورکوم 300 ورکوم 200 ورکوم نه رسي به عجیب ده چې زمونږ څومره فقهاو د دې بیو الاشراک بیان کړي کنه حتی چې حضرت فقه البیوع کې کړي نو چا مرابحه وضعی سره نه دی لګولې بس تولیه کې بیو الاشراک بیان صرف تولیه کې کړي دي تولیه کې په 100 روپو باندې اخیستل نیم دغه په نسب روپو باندې خرڅي بس دای نه دی ویلي چې نیم د نسب روپو نه زیات خرڅ کینې مرابحه د بیو الاشراک کې به مرابحه شي یا وضعیه کې بیو الاشراک شي دای په کې نه دی ویلي بدایي کې وګوري څومره کتابونه دي حالانکه د قاعده موافق ټول کې صحیح کیږي څنګه چې کل مال مرابحتن ګران خرڅول شي نسب هم خرڅول شي چې کچري د دې په دې اعضاء کې فرق نه وي یو شي نه رسي به البته براغټ کتاب څه پروت دی موسوعه کې الته کې به عموم ذکر شوی دی ښا عثمانیه کې معلومی کې عمومي ذکر کړي ټول ته شامل کړي حضرت فقه البیوع کې دا سلی کړي بدایي کې واقعده به فصل قائم کړي دی ټول به تولید لاندې قصې لري دا به تولید کې بټ کړي نور کې نه دي وي ومن اقسامه الاشراك وهو ان يكون احد طرفين اشترى شيئا لنفسه ثم اشترك الآخر في حصة منه بنسبته من الثمن مثل أن يشتري أرضا بمئة ألف ثم يشرك غيره في نصفها ب50,000 خیال دې کنه تولیه کې وټ کړي فقه البیوع کې رجل نمبر 2 1167 نمبر صفحه کې تولیه مبارک حدیث راوړی د تولیه په اثبات کې ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجره اشترى ابو بكر بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني احدهما يوكرس توليه وك ابيه مني توليه فقال هو لك بغير ثمن فقال اما بغير ثمن فلا برهل دین تولیه ثابته خو دي حدیث په دي الفاظو باندې علما ورد کړي دا هدايه مولام ذکر کړي کا دویم نمبر شرط نشرایت بیان وخت من وکړلو ښا ولا تصح المرابحه والتوليه حتى يكون العوض مما له مثل دا ویلو کنه چې عوض کو نقود خبره ختمه اول شرط هم ذکر کړو کې عوض غیر نقود نو بګار د چڅوک وي زوات الامثال وی ښا وجداد لانه اذا لم يكن له مثل کچری د عوض مثل نبی نبی چې ما جنسب نه کېدا بخښته نو په زوات القيم او شوب مې خستي لو ملكه بالقيمه وهي مجهوله وقيمته مجهول له برحال زوات الامثال سدي لك دراهم دنانير مكيلي موزونات عددي متقارب مخکره زیږي دریم نمبر اهتمام الديانه چونکه دا بیا مرابحه چې دا کنه مولسم او تولیه وضعیه دا درې وړ بیا الامانات دي نو دي کې د دیانت اهتمام انتهایی ضروری دی خیانت بګنه شي کوله البته دا جایز ده چې کوم خرچستا شي یا ور سره مرګري کی خدا بنوي مثلا ب 100 روپۍ د مبیا اخیسته او 200 روپۍ به خرچه راغلی ده ور سره مرګري کولای شي خدا بنوي چې په 1200 مې اخیسته ځکه دا خو دروغ دي او به چې ماته په 1200 باندې پرې وته ده ناسب وي او سوال دا دی کم شینو کمی خرچه ور سره ملګری کولای شي کمی پیګو کنه نو دا غیر بر دو قیدی دي یو قاعده صاحب د هدايه ذکر کړي ان كل ما يزيد في المبيع او في قيمته
يلحق به هر هغه شی چې مبیه کې زیادت راولي کپڑا درنګ کړلا او یا بل څه د غاړې د مثلا نغې کې نور سامانونه ولګول یا مبیه کې زیادت نه راولي او د مبیه په قیمت کې زیادت راولي یو زینبل زه ته وړلا مثلا کراچۍ کې کپڑا وا یو تان ریټ شو بل فرض دی 30000 روپیو دلته مراوړل په خبر کې دغه تان ریټ چې ده کنه 40000 روپۍ دی دلته قیمت زیات شو کنه دی راوړلو باندې زیات شو نو یا به مبيع بذات کې زیادت راغلی او یا به په قیمت کې راغلی نو ولأن كل ما يزيد في المبيع او في قيمته يلحق به دا ورسره ملحقيږي بخائے برأس المال سره هذا هو الاصل صاحب د هدايه ودايه اصل له او بل بدایي کې د څه بیان کوي چې عرف کې تاجران کم شي د سمانو سره ملحق کوي عقب ور سره ملحقيږي کم شي چې نه ملحق کوي یا نه ملحق کوي نو ندی کې مونږه 42 43 44 نمبر ماده ویل شو المعروف بين التجار كالمشروط بينهم التعين بالعرف كالتعين بالنص بل كم يو المعروف عرفا كالمشروط شرطا بهرحال عرف لا اعتبار دي هغه مادي چې څومره دي کنه هغه کې فټ کیږي کا نو ويجوز ان يضيف الى راس المال اجره القصار کپڑا دا او به وینځلې د باغې پیسې راغلي دي والصباغ رنگکړې د باغې پیسې راغلي دي طراز چاچ پکې ګلکاری کړی دا او فتل دا کمزونډي مونډي د چاوره چولې دي دلته په مبيع کې زیادت دی یا قیمت کې زیادت دی حضرت لیکلي دي کې وسلي مبيع واخستلا په گاڑی کې راچولا گاڑی ډکولو کوم خرچه پیراله به دا سامان یو ځنه بل ځای ته وړلو کوم کوي پیراله به سامان د گاڑی نه کوزولو دا کوم اجرت چې ته واخستل شو او کوم ټیکس په د حکومت د طرفه مقررو او په دې غټو شاراګانو کې لکه موټروي باندې زه باندې سامان راوړي ټیکسونه درنه اخلي دا قسمه چې څومره خرچي دي ټول به حساب ولې شي البته بدای کې دا دي شي سړی په خپل ذاتی په ولي ویسي او سوي کچري پر دې مال می وړلې نو دومره اجرت زما جوړېدلو دا پکې ورشي دا پکې نشي ورچولې یې خپل مزدور ساتلې دي د نورو کارونو لپاره هغه ول سامان کې څه مهنت وکړلو څه مهنت نو کدی مزدور د بل چا په سامان کې دا مهنت کولې څومره اجرت جوړېدلو اوس په کې دا اجرت ملګری کوي دا پکې نشي ملګری کوله پدې لګي وې شو کنه لأن العرف جار بالحق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار هو إذا أخذ عرف على مسألة الشولا بيوي ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به أي برأس المال هذا هو الأصل كجي ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا ناسب نوي كي لا يكون كاذبا كاذب نشي سلورم عنوان خيار الخيانة في المرابحة والتولية وهو النوع التاسع للخيار هذا الخيار نوعي بركر لخيار قبول خيار مجلس خيار عيب خيار رؤية خيار شرط خيار تفرق صفقة شبق خيار وصب و نه کتاب کې کوم ذکر دی وم نمبر خياري او ذکر شوی اتم نمبر نه دا موږ ځان ذکر کړی دا څو تفرق صفقه مو ویلو کنه لاندې ته باقاعده لیکلی یا حکم چې موږ ځان نه ویلي باغی کې یو خيار رجوع اتم پاتې دي دا خيار وسب ومخه او کوم بار نه ویلي باغی کې یو خيار کشف الحال
او یو اجازه عقد الفضولی وو دا کتاب کې نه حدیث شو کنه او دور سره ورګری کړي خياري کشف الحال خياري ارجو او خياري تعین پکې مونږ ویلو مجموعه تقریبا 12 ته ورسېدل انورم دي که موږ وایي ویلو بقاعده مر سره شمارلي نه دي مخکې راځي اوس مسله دا ده چې کله مشتری ته معلومه شوله چې په دې مرابحه کې ما سره بای خیانت کړی دی د امام صاحب رائے دا ده که د خیانت په مرابحه کې شوی نور ته خيار دی ښه مشتری ته یا دې په ټولو پیسو مبیا والی او که خوښې مبیا دې واپس کی ما د جانزیب نه کتاب ب 1000 روپۍ واخیستلو او ما به اعزاز ته ویل ما په 1100 واخیستی دی او تر الله بس 200 روپۍ ګټه راکا 1300 نه به چې هغه واخیستل وروستو د پته ولګېدله د خیانت وکړلو نو بازار اخیستی ما د 1100 روپۍ رسول مال ذکر کړی امام صاحب وایي د خيار دی که مبیا واپس کوي او که په پوره پیسو ویلي او که چېرې دا خیانت په تولیه کې وشو ما مبیا اخیستې ده په 1000 باندې اعزاز باندې مې خرڅ کړله په 1100 چې ما په 1100 اخیستې تا سره تولیه کوم په 1100 در کوم بیا هغه ته خیانت معلوم شو هغه ته خيار دی ها دې صورت کې خيار نه امام صاحب وایي پیسې به کټ کې مال بر که پیسې نه راکړي 1000 به راکړي او که راکړي 100 به رانه واپس وادي نه به د ختمېدلو خيار نشته دی صرف حد به کوي امام ابو یوسف رحم الله فرمایي دواړو صورتونو کې به حد کوي مرابحه کې به 1000 اخیستي 1100 ویلي 200 روپۍ ګټه کړې ده نو به داسې وکړي چې ګټې نه به هم کموالی کوي او دا اصل پیسو نه به هم کموالی کوي لکه تاسو متوجه شئ مثال باندې پوهېږم ما د جانزیب نه کتاب اخیستی دی په 800 باندې او ما اعزاز ته ویل ما اخیستی دی په 1000 ته مال فی 200 روپۍ 100 روپۍ ګټه راکا هدايه کې د 100 مثال نه دی د 8 او د 10 دی نو اور یک بیان کو ما دنه مبیا خسره په 10 درهم په 10 روپۍ په 8 روپۍ ما اعزاز ته ویل ما خسره په 10 باندې او تا نزب فی 2 روپۍ 1 روپۍ ګټه کوما په 10 می خسره نو فی 2 روپۍ یو ګټه نو مجموعه 15 روپۍ راکی پوه نه شو به د پته ولګېدل چې دا خو خیانت وکړلو امام ابو یوسف رحم الله وی مرابحه کې بم حد کوي تولیه کې بم حد کوي نو مرابحه د حد طریقه دار دي صورت کې وسو غوري یو غتا پټه خسته 2 روپۍ خدا کمی کا دم څلور 8 روپۍ واخیسته کنه نو هر 2 روپو باندې 1 روپۍ ګټه نو 4 روپۍ ګټه به کې ملګری کا نه بنزل صبح باندې بسو تر شي 12 تا 2 روپۍ کټ شي 1 روپۍ ګټه به کټ شي وای شو بي امام صاحب هم دا راي د مرابحه کې البته تولیه کې امام صاحب وایي شي دا امام صاحب مرابحه کې اختیار ورکړي یار مرابحه کې امام صاحب اختیار ورکړي ښا تولیه کې دسی وایي دا د امام ابو یوسف رحم الله درای موافق کار وشو اوس که تولیه و مزغه کې خبره اسانه ده ما په 1000 اخیستي 800 اخیستي او زه چې ما په 1000 اخیستي 200 روپۍ برانه کمی کی امام محمد رحم الله وی په دواړو کې به تخيار وي مشتری ته کبوره پیسو مانی لیو کما بیا واپس کړي ورسیدل بي فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله وبه يفتى القول الصواب او قول الراجح کې د امام سبراي مفتابي ګرځولې ده اوس مشتری ته څنګه پته ولګېدل چې مرابحه کې خیانت شوه دی بای اقرار وکړلو یا بینه مشتری قائم کړل چې بای خیانت کړي دی یا مشتری داوا وکړل بای معنی خیانت دی کړي بای انکار وکړلو مشتری سره گواهان نو بای له قسم ورکول او قسم نه انکار وکړي دي سره ثابت شوله ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن صاحب د هدايه وجه ذکر کړي د خلان دیم ذکر ده دا څه وجه د چې مرابحه کې او تخيار دی او تولیه کې حد بکې وي وجه دا د مرابحه کې که خیانت وکم به زړه بزړه ده
1000 روپۍ اخیستې ده او ما په 1100 اخیستې ده 800 منې اخیستې او ما په 1000 منې اخیستې ده او زه تا نه په کیسې دومره ګټه غواړم نو بهرحال که 800 اخیستې او که بازار یې اخیستې چې خرڅۍ په 1200 باندې مرابحه ده یا 4 روپۍ ګټه شوله یا 2 روپۍ ګټه شوله دا خو مرابحه کنه نو کم عقد چې شوی دا عقد نه د خیانت بوجه ونه وتلو دې د وجه نه حتمت دې نه کوي بس صرف خيار او تور کزه کدو کې ور کړی دا او بعد شل بتولیه کې ما جنزب نه 800 اخیسته او اعزاز سوي ما 1000 اخیسته تعالی 1000 در کومه نه دا خو تولیه نشو دا خو مرابحه شو دا 200 روپۍ مې کې وګټلې نه دا کم عقد چې کېدل هغه پاتې نشو نه هغه عقد ته واپس کول ضروری دي نو هغه زيتي پیسې چې کوم غیسه به تلري کې واپس په تولیه جوړ شي پتن لګي به شوي کنه نو مرابحه کې چون کې عقد زړه په زړه دي صرف خيار به وتا او تولیه کې به عقد بدل کو لاندې لیکلي لأن الخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن موضوعه ولم يرضى البائع بخروج المبيع من يده إلا بجملة سماها من الثمن فلا يخرج بأقل منها أو دي بلكي أسقطها من الثمن لأن الخيانة في التولية تخرج العقد عن موضوعه بغين أباسي لأنه ما دخل في عقد التولية فلو نفينا الخيانة نبيخ دغه صورت کې با عقد مرابحه جوړ شي وذلك ضد ما قصداه پويږي پکنه وقال ابو يوسف رحمه الله يحط فيهما دور کې به کمي وقال محمد رحمه الله لا يحط فيهما دور کې به نه کمي ځکه بای بجې نه راځي چې مبيا دي مان په کم ریټ خرڅ شي لكن يخير فيهما مشتري ته بخياري دوړو کې توابع د باب څلور دي اول نمبر التصرف في المبيع قبل القبض توجه جي ملسم مبيع بدو قسم معنی دا یو هغه چې هغه انتقال قبل یو زینبل زیتا او دیمه مبيع هغه چې هغه انتقال نه قبل لکه کور شلو پلاټ شلو ټینکی وغیرہ شول نه رسیبي نو کوم مبيع چې یو زینبل زیتا انتقال قبل منقولی ورته ویل کیږي دغه مبيع کې چې مشتری واخیستله ترڅو چې قبضه نه د کړي مخکې تصرف نشي کولای مخکې مبيع به شامل نشي خرڅولای اول به قبضه کوي هغه نه بس به خرڅي ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه بيع ولا جائز حتى يقبضه ترزوجي قبضه اوس دې باب د مخ سره د دې مسائل مخ سره مناسبت څه دي مناسبه هذه المساله من المرابحه والتوليه ان المرابحه انما تصح بعد القبض ولا تصح قبله او په دې مسله کې اوس کوم مسائل بیانې کې دي کوم ټول د قبضه قصې دي به موږ سم موږ د قبضه بیان کړو د قبضه راتلو مختلف صورتونه بیان کړو که ذهن کې وي فجي ادم وی د قبضه راتلو صورتونه څه دي اول باقاعده مشتری قبضه وکي د سی وایا مشتری مبيع استعمال کی دا قبضه ده مشتری مبيع ضایع کی یا بغیر سی عیب پیدا کی چې به حکم د هلاکت کی دریم مشتری بایتا ظرف ورکی خپل چې مبيع ته دي کې واچوا او څلورم حیوان واخلي ځان سره روان کی گاړي واخلي ځان سره گاړي کې کینی رواني کی دا قبضه ده پنځم د مشتری وکیل قبضه وکي دام قبضه ده قبضه د نائب چی ک قبضه لکه قبضه ده عین سری چی شپغم مشتری مبيع چاته په تحفه کې ورکی قرض کې ورکی چاته صدقه کې یی چا سره رهن کې دي یی
بغیر سره فائدې نه چاله په عوض بغیر د عوض چاله فائدې د بار ورکی من عاریتن. وم نمبر چې بای دا کارونه د مشتری په حکم وکي. مشتری ورته وای د ازما بیا چاله قرضه کې ورکا هبه کا چاته صدقه ورکا رهن کې ور سره کېدا څوک ورته خاصیت کې. اتم د مشتری په حکم باندې بای سامان د مشتری کور تراوړي. نه هم د خپل سامان نه د مشتری د مبيع چې د بای په دکان کې جدا کی تخلیه چورته منغوایو. بهر حال د قبضې د ټول صورتونه دي. نفس مسله دا د ډیره اهمه ده چې کوم منقولی اشیاء دي پاغي کې چې ترڅو مشتری قبضه نه کړي ترغه مخکې نشي خرڅولای. او وجه سره حدیث کې تمن راغلی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لانه علیه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض. دا غشي د بین من کړي کوم چې لانی قبضه شوی. صاحب د هدايه پدې کې عقلی وجه ذکر کړی د انتهایی مزیدار نغښ شي وتا. وې دې کې غرر انفساخ العقد دی. غرر انفساخ العقد څه مطلب؟ ما د جانزیب نه مبیع واخیستله مثلا کتاب لا قبضه کړه مې نه دی په اعزاز باندې خرڅومه. نو اعزاز کما بیا وشوله کنه دا په غرر کې ده تردد حالت کې ده. کې دې شي جانزیب نظم بیا قبضه کبا او به اعزاز لور کم نو بیا به وشي. او کې دې دام کې دې شي چې عقد فسخ شي. هغه دا چې زچې مزبای زید خپل بای نه قبضه د سره ونه کم ازما کم بای دې کنه جانزیب داغه په قبضه کې مبیع علاقه شي. او کله چې د بای په قبضه کې مبیع علاقه شي نو بای خو باطل شي کنه. نو زوس جانزیب باندې اعزاز باندې شي خرڅومه. نو د اعزاز او زما کم عقد دی دا په تردد کې راخ غرر انفساخ العقد دی ته ویل کېږي چې و بشي کومه باندې شي ټول به وای شو کنه. دا اصطلاح د ساتيخه. ومن اشترى شيء مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه. وليس زمنګ په دې مارکیټو کې د اشیاء خرڅولې یو طریقه دام ده. دکاندار لگا کراشي او سامان دی غواړي دکاندار سره نه به دکاندار لال شي بل دکان والا ده دغه سامان راوالي مطلوبه سامان به گاک لور کی بس به کې 100 روپے اول دکان لور کی او ځان لواخلي. اندا جایز ده کنه نه ده جایز کا تاسو خبره پیږي کنه. وجدا د کچري دا بيع کوي کنه بيع د دې گاک سره به یو کی نه د داسې شی بيع کوي چې هغه په ملک نه ده نه رسېږي. یو دویم چې دکاندار لور شي دغه سامان راوالي بګا کې خرڅ کی نو بس به د دکاندار سره کوم بای کوي دا دویم دکاندار دا بیا په تردد کې رزمنګ په عرف کې ښه څنګه تردد کی کګا کرا نواخستله خوتانه به زم علما څه به سي بتاله در کوم څه غټه بزان لواله کګا کو نه خستله بس بل نو بیا راوړم. نو دا بیا د کنه د اول دویم دکاندار سره چې اول دکاندار کوي دې پته نه لګي به چې بیا شي نو د دې دوه منځ کې به سمن سی یا مجهول دی. بهر حال یو گاګ باندې دا شیخ خرڅي چې هغه قبضه کې نشته لري هغه وسوسه نشته لري خرڅي بلکې موږ به ترقی وکړو په ملک کې نشته لري. به چلال شي ول دکاندار لا دویم دکاندار لا دا دکاندار لال شي بل دکاندار لا کنه داغه نه شیخلی نو به کوي کني کوي د دې پته نه لګي که به کوي سمنه سمره دي دغه پته نه لګي. نو د دې به صحیح صورت دا دی منګي خلکو ته بیانو چې به دا اول خو دی دا دکاندار د گاګ سره ته شواده وکي چې دا شی وتا ته بزم روبو ملاو شي به دې نه کوي ته شواده دی وکي صحیح شو. به چې هغه بل دکاندار لاړې نغه سره دوه قسمه قد کولې شي. یو دا ورته وای چې سم بیا د عزیز گاګ سره می خبره کړی در لخرڅو می مال به دومره کمیشن راکا نو فقط یو وخت به وشي د بې علاقت به یو وي چې هغه دغه دا موجوده دکاندار دا سمسار جوړیږي دا وکیل بل اجرت جوړیږي او هغه مخکې له خرڅي به دغه گاګ معنی بس به یو ده.
دریم صورت دا دی خدای را اجرت به معلوم وي دریم صورت دا دی چې دغه اول دکانداري باقاعده دغه دویم دکاندار نزان لوالي مثلا بازار واخستله گاګ سره د ته شواده وکي ها 1200 روپے به در کوم وي ټیک دا د بلال شیخ دویم دکاندار نه بزان له بازار والی تله به 1200 ورکی نو شروع کې وته شواده کړي چې کله واخستله وسی خرڅي نو په دې صورت کې ملک مشتري تسلیم باندې قادر هم دي ممیه باندې قبضم ده وست عقد وکي باقاعده فرق به دی چې کله شروع کې عقد وکي هغه وخت نه بیا دلته دا وخت نه بیا نه ده دلته د شروع نه ته شواده ده خبرو باندې پیګو کنه خجی دې کې چې نور قسم صورتونه ذکر کړیو د دې صورت د جواز لپاره موږ په فتوا لیکلې ده عمل رد کړیو نه جوړېدل خدای قواعد او برنا کې دویم نمبر بيع المبيع غير المنقول دا مخکې الف بيع المبيع المنقول وس بيع المبيع غير المنقول ولې سبچا ما د جانزیب نه کور واخستلو پټه پلاټ می ته واخستلو یعنی غیر منقولی اشیاء ده نه بدی کې د شیخین او رای دادا کما قبضنی کړي کنه امزه بده اعزاز باندې خرڅو مخرڅولې شمه لنډه دا د مشتری په غیر منقولی اشیاء کې قبل القبضم بیع کولې شي او امام محمد رحم الله او د رای د امام شافعی رحم الله هم دا چې نشي کولای ترڅو چې قبضنی کړي کاغه منقولی او کاغه غیر منقولی وي امام مالک رحم الله وی دا خبر سره مطعوماتو کې دا مطعوماتو کې باول قبضه کې به مخکې به خرڅه نور څه کې نه دا تاسو خبرو پیږي داغه د بار دلیل چې دی مشکات کې حدیث ته بلکې یو نه دی ډیر حدیثونه دي چې هغه کې دغه مفهوم دی مبیا دیني قبضه کړي ترغه مخکې نه شي خرڅولې لکه دلته چې موږ دا نسائی از سنن کبرا په حواله باندې د حدیث ذکر کړلو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بای ما لم يقبض دا غشي د بین امنه کلی کم شنی قبضه شوه دا مطلق د 63 ماده منګ ویلی وا المطلق یجری علی اطلاقه د بنا باندې دا بیان ده سي او دوالو کې نه ده سي ځکه مطلق دوالو ته شامل لیکن منقولی کې غیر منقولی منګه شیخین ورته وایو چې ګوره دا به صحیح ده ولی رکن د به اشتري مبادله المال بالمال او دغه مکان چې دغه کور محل د بی مبيع هم موجوده ده او عقیدین ما او اعزاز کې اهلیت مشتري عاقل بالغی عقیدین کې اهلیت مشتري رکن د بی موجود ده محل د بی مبيع هم موجوده ده نبی د عدم جواز وجه سره نبی اعتراض چې تاسو حدیث په مقابله کې قیاسونه کوي دغه جواب دار دغه حدیث خپل معلول به علتین ده إن التعليل في موضع النص وهو غير منقول أجيب بأن النص عام دخله الخصوص نص يبر خصوص داخل شوی دی لکه رسو براش ان شاء الله سمنو کې قبل القبضه تصرف کولای شي نه سمن خو مې وز دی الته قبل القبضه کولای شي مبه کې ولې نشي دغه شان صدق مہر کې قبل القبضه تصرف کولای شي نو معلومی کې مطلق شی نه یادې تخصیص پکې وشو کنه او کله چې به تخصیص وشي کنه هغه بزونی پاتې شي عام قبل التخصيص قطعي وي هغه کې تخصیص په قیاس سره کول دا خو تنسخه کې نه شي کولای خو چې یو بیر په عام کې تخصیص وشو ځون نشو وس په قیاس باندې به کې مزید تخصیصات کولای شي هغه معلول به علتینو ښا علت عام اوس علت سره علت دا د سینې چې غرر انفساخ العقد راشي دا موږ وخت بیان کو کنه مبيع هلاک نشي او پټه چې د پلاټ اخونه هلاکیږي نو قبل القبضه به مخکې بچا باندې خرڅي کولای شي ويشلو ويجوز بيع العقار قبل القبض عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله وهو المفتى به القول الراجح القول الصواب وقال محمد رحمه الله لا يجوز دا قياس کوي باغې باندې ودواله یو شی دی ولې سما ته بلک متوجه شي ما د جانزیب نه مبيع واخستله غیر منقولی او په اعزاز باندې ورخرصومه نا شیخین وی قبل القبضه جائز دا امام محمد رحم الله وی نه دا جائز دویم صورت کله د جانزیب نه پلاټ والم کور والم پټه والم غیر منقولی شي لا قبضه می بنی کلی واپس به جانزیب باندې خرڅومه هم دې بای باندې خرڅومه قبل القبضه به جائز ده کنه نه دې کړي دې مسله کړي رجيبه کار شوی او بره به ووري
غیر منقولی شی که مشتری په مخ کې چا باندې خرڅي قبل القبضه شیخین وی جایز ده امام محمد رحم الله وی نه ده خو که دغه غیر منقولی شی قبل القبضه مشتری واپس په بای باندې خرڅي اوس جایز ده کنه ده نو علامه شامی فرمای ويجوز بيع العقار قبل القبض پسې وی من بائعه به وی متعلق بقبض لا ببين معنی دا ده ويجوز بيع العقار قبل القبض من البائع یعنی بایع لا قبضه نه کړي دا نه وی چې بای خرڅول شي څه وی پسې لأن بيعه من بائعه قبل قبضه فاسد كما في المنقول څنګه منقولاتو کې قبضه دی نه کړي مخکې خرڅه به فاسده ده کنه نو بغیر منقولاتو کې واپس به بای باندې خرڅه به فاسده ده پتن لګي پوه شوي کنه دا خبر هم دي چې کړي ده دي چې ها او علامه دا خبره صاحب د هدایم دلته د قشان کړي ده څنګه چې دلته دا کنه صاحب د هدایم نه کړي بس هغه مختصره کړي بس څنګه چې دلته ده تحتوی دا بدایي بصره ولا څومره زمونږ د فقه کتابونه دي اکثر موږ څومره کتلې ټوله کې دلته د قشان د خبره واپس به بای باندې خرڅه کنه قبل القبضه نه دسي او ما يدعيه الرجلان کتاب الدعوا کې چې دوه کسان کله دعوا وکي پاره کې دا مسله ذکر کړی دا چې واپس به بای باندې غیر منقولی شي خرڅي واپس به بای معنی نو جایز د څنګه چې په اجنبي باندې خرڅول شي قبل القبض واپس به بای باندې خرڅي شیخین وی جایز ده عجیبه ده علامه شامی دلته رسې کړی دا ما يدعيه الرجلان کې هلته به د دې الټه خبره کړی دا دلته ویلي بای باندې نشي خرڅول څنګه چې منقولی نشي هلته ویلي شیخین باندې خرڅول شي الته صاحب د هدایم ویلي شیخین باندې خرڅول شي الته تحتوی کې ویلي شیخین باندې خرڅول شي او دلته ټول کې دي چې نشي خرڅول لکه تاسو د عبارت ووري الته د سيدي فيجعل كأن الخارج اشترى من ذي اليد اولا اغنم بيا واخستلا ثم باع قبل القبض بيع خرڅ کړل من صاحب اليد باندې قبل القبضه وهو جائز في العقار عندهما صاحبين بنظمانه ده جائز ده پوه نه شولې خبره نو ما تاسو ویل جيبه ده څومره کتابونه مونږ کتلې دلته یو شان لیکل چې نه ده جائز ما يدعي رجلان کې وی جائز ده اوس کوم خبره سیده مولوی صاحب سیده ده کنه چې څنګه چې غیر منقولی شي باجنبي خرڅول شي قبل القبض شیخین بنظمانه او دا مفتابی رای ده په بایم خرڅول شي ځکه وجه د فساد هیڅ هم نشته علامه رافعی کې ورپسې شاته لا يظهر وجه فساد بيع العقار للبائع قبل قبضه فساد وجه نه ظاهريږي وجه څه وي والعله المذكوره للفساد في المنقول منقول شي کې علت د فساد څو وهي الغرر غرر انفساخ العقد كنا واذا غير متحقق ده في هذه المساله کې لہذا سید دا اصل کې چا مونږ باندې اعتراض نه یو عالم هغه د دې باره کې تاسو کړو نو موږ په ډیر کتابونو کې عجیب دا وټول کې بدله وا بهرحال سید دا کنه چې دلته علامه شامی کوم خبره کړې دا سینه ده څنګه چې صاحب د هدايه کړي د ماید د رجلان کې علامه شامی کړي چې بای معنی خرڅول شي د قصیده الته چې کوم کړي راځي ويجوز بيع العقار قبل القبض عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز الباء جيم مساله جريان الصاعين مقيد بقيود ثلاثه لكبر وريجي مساله دا حضرت جابر روایت دی نبی علیہ السلام فرمای انه علیہ السلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طعام د بیعنا د غنمو د بیعنا منع کړی دا ترڅو چې باغ کې دوا صاع نه جاری شي دو پیری وزن یا کېل نه شوی اور بس وی صاع البای و صاع المشتری عدل تر طعام نه مراد مکیله او موزونی اشیاء دي مری سب د حدیث تاسو ول حاصل و ټول بر ګوري ما د جانزب نه غنم واخستل وربش می واخستل جوار می واخستل مالګه می واخستل چینی دال څومره اشیاء چې قدری دا دې کې غزه تصرف کوم توجه جی تصرف کوم خرمه چاته هبه کوم څه قسمه تصرف کوم یا مخکې به اعزاز باندې ورخرڅوم
الله به جایز وي چې زه وتلم یو بیر مې چې دا غنا خستله تللو ظاهر حدیث تا دی یو بیر چې مخکې خرڅوم مخکې تصرف کوم به تلم ظاهر کې معلومیږي څو بیرې به ناب تول کې دوه بیرې اول خو ځان پوهه کې ګوري د حدیث مطلب دا نه دی ظاهر کې څنګه معلومیږي چې ما د جنزب نه غنم واخیستل یو بیر مې وتلل کنه اوس را صبراتي دي اوس چې خرڅوم زه به یو بیر ځان لتلم دا مطلب نه دی نه ما چې کله اخیستل د جنزب نه زه مشتری وم ما ځان لوتلل اوس ما نه اجازه اخلي هغه مشتری دی به ځان لتلی دا مطلب نه دی چې زه به باخستو کې متلم او خرڅول کې به تلم دا مطلب نه دی البته دې مسله کې نور تفصیل کو ګور اور سره هو دې کې قیودات دي کله مسله د مطلق نه ده ما ته لګ متوجه شي اول صورت ده دي چې دا زوات الامثال چې دي دا ز جانزب نواخ لما میراث کرا د باتی نشي هبارات ونکی صدقه ربانی ونکی وای خلمت یو قید دیم د غزوات الامثال شی زم مکایلتن موازنتن واخلمت وقیدا دریم قید به بیزاز من ز خرڅوما شراکوما څلورم قید مکایلتن مجازفتن خرڅوما څو قدم ولګول وای خلم یو مکایلتن موازنتن واخلم دوا خرڅوم درې مکایلتن موازنتن خرڅوم څلور وسرا شي کما د جنزبنا ما ته هبه کړله صدقه کړله میراث کړه د بادش ولا پس به یو سوا کافی دی کله چې اعزاز لور کوم یو کېل وزن کافی دی دویم کما د جنزب نه واخستله دویم قید نو مکایلتن مجازفتن نو مکایلتن موازنتن نو بلکې مجازفتن واټکل وا به اعزاز خرڅوما مس یو کېل کافی دی یو کېل وزن ما د جنزب نه واخستله یو مکایلتن موازنتن د دوا اعزاز له ته بکوما خرڅومه بنا صدقه کومه به دم یو صوبه کې کافی دی څلورم جنزب نه مشرا وکړه مکایلتن موازنتن وا اعزاز منی خرڅومه خټکلې خرڅومه نبیم په کې دا قید دا مسله نه ده چې دوا صواب جاری کیږي دوا کېله وزن جاری کیږي په نه شولې به تاسو لګو ګورئ ومن اشترى مکیلا مکایلتن او موزونا ورو من اشترى احتراز عن الهبة والميراث مكيلا مكايلة احتراز عن المجازفة والعد والذرع خیلم دے کنا شمیر بانینا غزون بانینا موزونا موازنة فقتا له یو برمکیل کو او اتزنه وزن مکو وزن شو ثم باعه مخی خرصو مالکا دی قید پیدا ندر استری که مخی مهبا کولو غنی یادی ثم باعه مکایلة او موازنة البته ما تلک متوجه شي بعضی خلک وای دا بای سرم نه دا ناروا بلکې اکثر راي دا بای سرم نه ما ویل مطلق تصرف من دی هبه کولم نشي ککلن وزنن وی بلکې څه بکی تریبه باقاعده صدقه کولم نشي خپل خړلم نشي څو بل چې کل کړي وزن کړي نیوي تاسو به شولې لګ متوجه شي جی صاحب د هدایت التباس کړي دي بلکې تاسو اعتراض جوړ کړي چې نن سبا خو خلک چې کله دکاندار سامان راوړي دکان ته بس هغه وخت کې د چانه چراوړي وزنی کې کېلیږي بس به د دکان کې پروتي به چې موږ کراشي هغه ته کېل کوي وزن کوي خرڅي پین یو سوا چلی دوه خو نه نو اعتراض دې کنه صاحب د هدایت التقصه ذکر کړي دا تاسو لږ متوجه شئ هغه وایي اصل کې مشتری چې کله مبیا مکایلتن موازنتن اخلي کنه د مشتری ته نوې کېل وزن کول ضروری دي ما د جانزیب نه خصلو زه مشتری مزان ته مې کېل وزن کو اوسې بیزاز خرڅوم نو اعزاز مکیل وزن کوي او د دې علت دا دی کې دې شي دی مبیا ما ته زه تراغلی ما من غنم د جانزیب نه خستی او باندې من راغلی نبی کزه جانزی اعزاز باندې خرڅوم او کېل وزن نه کم ټول به خرڅ کما نبی با یو شیخ پل خرڅ کما من او ور سره به د جانزی بغپاوم خرڅ کما دا پر دې شیخ خرڅول شو دا شان پر دې شیم خرڅول شو اعزاز بخپل استعمالي پر دې به استعمالي
دا ټیک نه ده. دې د وجه نه کیل وزن پکار دی. البته دومره ده کچري ما د جانزیب نه دغه غنم اخیستل توجه جي او دا اعزاز موجودو پرې دی دا صورت. اچھا جی ما د جانزیب نه لا غنم اخیستی نو کیل میکړه او اعزاز موجود دی مجلس کې کیل میکړه وزن میکړه دا غینه بس ما واخستل وسه بیزاز خرڅو ما غزول کیل وزن نه دی کافی دوباره به کیل وزن کو. دیم صورت دا دی ما د جانزیب نه غنم واخستل اول می واخستل به می کیل وزن کړل خدای اعزاز غایب دی او به اعزاز ما غینه بس خرڅو ما په کیل وزن باندې دا صورت هم نه دی ټیک کیل وزن کوم به خرڅوم به. ما د جانزیب نه واخستل توجه جی کیل میمکړه وزن میکړه به ووري ما د جانزیب نه واخستل په اعزاز باندې خرڅ کړل دا غینه بس می کیل وزن کړه او اعزاز غایب وکړه صورتونه مګډ ون نکړه پوه شوي کنه به بیره متوجه شي وته یار ګورئ ما د جانزیب نه غنم خستل کنه لانه می د خست کیل وزن میکړه اعزاز موجود دی مشتری ثانی وسی به اعزاز ور خرڅوما ادبای نه مخ کې کم کیل وزن او اغنه د معتبر دوباره به کیل وزن کوم له باب کې تصرف کوم خرڅوم به اوس پوه شوي یو صورت. دویم ما د جانزیب نه غنم واخستل اعزاز باندې می خرڅم کړل دا غینه پس می د اعزاز په غیبوبت کې کیل وزن کړه. دې صورت کې اعزاز چراله هغه ته د سنه شمور کوله کیل وزن بکوما وجه دا کیل وزن کول دا تسلیم دی او تسلیم ال صحیح کیږي چې چاله تسلیم کې خو موجودی کنه نو ما چې کیل وزن کوي اعزاز خو نو موجود. څه صورت شو دوا. دریم صورت ما د جانزیب نه واخستل او اعزاز موجود دی کیل وزن میکړه هغه نه بس مې په اعزاز باندې ور خرڅ کړه دا صورت جایز دی صاحب د هدايه وي ځکه دې کې ناب تولو شو څه کمه قصه به کې نه راځي. البته بده به اعتراض دی بده صورت چې دلته یو کیل وزن وشو اصل کیلو بدل ترخه ما د جانزیب نه غنم واخستل اعزاز موجود دی کیل وزن میکړه یو سوا وشو کنه ډایرک مې به اعزاز ور خرڅ کړه او یک قزول سوا چې دا کافی دی. حالانکه حدیث کې فراغلی دي چې نهان بیتوام حتی یجری فيه صوان دې سره څه کېدا خو یو سوا چلیدل پسوال بوې شولې. امام مالک رحم الله دغه شان حضرت کشمیری رحم الله دا حکم په استحباب باندې حمله بچای حمله نغو درای موافق خو څه قصه نه کیږي. او زمنګ نور ائمه وای صاحب د هدايه وای د خپل چې بيدا صورت جایز ده پات شلو حدیث کې چې دوا سوا راغلي دي وای دا هغه صورت کې راغلي دي چې کله عقدونه دووي کنه یار عقدونه څووي دووي خو نه درنکو عقدونه دو څنګه ما د جانزیب نه په بیا سلام باندې غنم اخیستی بیا سلام باندې حمل کړي او درته ویلی من غنم مېش پس په تعالی زمان غنم در کومه مېش پرش ولموت المال غنم را کده سره نو اسحاق نے من غنم واخ سلامات ولال شي اسحاق نے ما د بار قبضه ک بیزان لوالا نزه چلاله مې اسحاق نه مې قبضه کوله کنه اول د جانزیب د بار بیزان د بار دغه صورت حدیث کې دی چې دلته چون کې دوا عقد دي دوا به بسوا کوي یو وقت دا دي چې جانزیب لا قبضه کوم او قبضه په حکم دین یقد کې دا بر الله راشي ان شاء الله وې دا عقد دی بر بغله کېل وزن کما او به دغه نه بس چون کې ما مخ کې به کړي ځان له کېل وزن کما دغه معنی حمل له پوه نه شولې بي نو یا خو بدغه حمل له دا کوم جایز صورت هم چروي صورت او یا موږ داسې وایو بي دا څنګه چې ما شروع کی ویل چې هر مشتری بزان د بار وزن کوي نو بدغه صورت کې مقدونه بیل شو کنه نو یو عقد کې خود وزن نه شو ما جانزیب نه خسل ځان لمي وزن کو مېمانه اجازه دی او دې ځان له وزن کی چې ما جانزیب له خسل ځان لمي وزن وکړو کنه بده یو سوا کافی شو سب کې تصرف کولای شمه به چې ما جانزیب بلی ځان دغه اعزاز غدي ځان له وزن کی او سوال دا دی دو سوا خلا بریدا
نن سبا موږ په دې سټورونو کې غوړي اخلو او دغه شان د کیلو والا شاپر دال اخلو چینی اخلو دا ټول شي نه کیلو 2 کیلو شاپرو کې بندي کلول وغیرہ اوریجی اخلو دي کې هم یو سوام نه کوو ډایرکټ سٹور نه دغه شهر والو پیسې وته ورکو په اعتراض پوه نه شولې 200 خلا پرې د یو سوام به کې کېږي پیسې ورکو غوړو ډبه تیروالو درې دړې ده پیسې ورکو کیلو شاپر پروت یا تیروالو هغه خاص تور مانی دي حکومتي سٹورونو د څنوم وي یوټیلیټي سٹور کې خلک ځان له کیلو کیلو سامانونه جمع کوي به پیسې ورکوي وزن خونه کیږي هغه مبارک حضرت دی کې فقه البيوع کې وای اصل کې دا اشیاء چې دي کنه دي کې دا قید نشته نه قید څه دی چې شراک کې او موازنتن مکایلتن کې دلته موازنتن مکایلتن نه کوي عددن کوي دا یو عدد دی دا دوا عدد دي دا درې ټیمان دي دا څلور ټیمان دي دا په اصل کې عبادت خرڅيږي عدد کې به اسوانه د ضروري هغه به اعتراض زره چې به بر پیولې لیکلي چې درې دړې یو کیلو 2 کیلو هغه د تمیز د بار لیکلي د یو بلنا چې دا غټ دی او دا وړو کې دی د دې بار لیکلي بهرحال دا مکایلتن موازنتن نه خرڅيږي بلکې دا څنګه خرڅيږي عددن پدې پوه شو اوس راشي لاندي لكلي قال في النهاية في هذه المسألة قيود يقع بها احتراز عن مسائل أخرى قيد بالشراء لأنه إذا ملك مكيلا موزونا بالهبة والميراث وبالوصية جاز له ويتصرف فيه قبل القبض وقبل الكيل والوزن وقيد بكون المكيل والموزون مبيعا لأنه إذا كان ثمنا كثمنه كان يجوز التصرف فيه قبل الكيل ثمنه كول شيء وقيد بكونه مكايلة أو موازنة حتى لو باعه مجازفة جاز التصرف فيه قبل الكيل وقوله ولا أن يأكل حتى تسوي ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجوز للمشتري أن يبيعه ولا أن يأكله تصرف بكنشي كوليني خلل شيء خرڅول شي حتى يعيد الكيل والوزن وكذا كل تصرف يبني على الملك كالهبة والوصية ولا يلزم من حرمة أكله قبل إعادة الكيل كون الطعام حراما دې مطلب نه دی چې طعام حرام دی ښه طعام ټیک دی خدا را فعل ټیک نه دی کړي نه مطلب شو دیمه مسله التصرف في الثمن قبل القبض اوله مسله سوا تصرف بمبيع کې کنه باقي کې الف با جیم درې ذکر کړه په خبره پوه شولې ورته اصل کې توابع د باب شروع دي مونږ څلور دي په دې کې اول چې وتصرف في المبيع قبل القبض هغه کې ذری صورت والتصرف په ثمن کې قبل القبض والتصرف في الثمن قبل القبض جائز ده جائز ده مثلا ما د جانزیب نه کتاب واخصل بزر روپۍ ملانه دي ورکړي جانزیب ما به دي روپو باندې بل چاته حواله ورکړي لال شال کدنه والا یا به دي روپو باندې ځان له څاخري بیغه ته ویلال شدنه والا دا تصرف جائز ده کا او وجه سره مليسم یو خو حدیث عبد الله بن عمر کې نن زمنګ مشکات حدیث ته کا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي كنا نبيع الابل بالبقيع کې بمنګ میله بالته لګیدله او خان خستل نو به وی فناخذ مکان دراهم الدنانير دراهم په زمانه بم یعنی بیا بم دراهم وکړي او خسل بم بیسا دنانير ګوره تبدل وکړو کنه تصرف وکړو دراهم په زید دنانير رسول کړه ومكان الدنانير الدراهم وكان يجوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم او بل وجه ولان النهي من ویلو د نهي وجه څه غرر انفساخ عقد هغه دلته ناراضي کدا بیا فسخ شول نو سمن قاسم زوات الامصاد نور بو تو واپس کی کنه خجي دريمه مساله الزياده والحد في الثمن او المبيع الګ په سمن او مبيع کې حد جائز ده خلق متوجه شي څنګه ما د جانزب نه من غنم واخصل بزر روپۍ نظر ته به زیادت تو کوم دا پاو باندې من والا دا جایز دا وې په دې صورت کې به دا پاو چې کې می کنه دا پاو چې کوم را کوي دا به مفت نه وي ښا بلکې دا به زیادت په سمن مبيوي سمانه زر روپۍ به عوض شي کنه دا د پاو باندې من جوړ شي حتی که زویل شي ورته چې روپۍ نه در کوم تر څو چې دغه پاو هم نه را کړی
ځکه هدیه نه ده مجموعه مبیع شوله پوه شولو بي دویم صورت جی زیادت په سمنو کې په 100 روپۍ مې تمن غنم اخیستې زه ورته چې هلکه بسې ته ښه سړی یو نیم زر بله درکړم دې صورت کې هغه حبس ته مبیع کولی شي اول روپۍ پوره راکاله زر خو دې راکړي 500 نورې راکاله به مبیع در کوم او بای په سمانو کې حد قیم کولی شي هلکه مشتری مړ 1000 پرې 800 روپۍ راکړه کافي ده چې مشتری 800 ورکړلې که نه حبس د مبیع بای نشي کولی مبیع بس پاري او مشتری حد په مبیع کې هم کولی شي هلکه بای ورکې که ما نیم من راکړه اوس نو ذهن کې دا خبره کې نه وي دا حد یا زیادت چې کېږي دې تعلق به زموږ د حنابو په نظم باندې د چا سره یې اصل عقد سره نه وي روی کا د چا سره حتی توس ګوره ما د جانزیب نه کور واخیستلو په 10 لک روپۍ ما ته جانزیب ویل چې هلکه ورکې که بس 9 لک روپۍ باندې شمال ټیک ده شفیع چې شفا کوي په 9 لک به کوي همدقه سمن دي ما جانزیب نه 10 لک روپۍ کور واخیستل ما ورته ویل مړه ښځی دی 11 لکه درواله د قاعدې موافق شفیع چې شفا کوي په 11 لکه دي خو دومره د تصرف په حق د غیر کې د شفیع ته پکې ضرر دی نو د دغه په وجه باندې شفیع باندې زیاتې روپۍ نه راځي پوه شوې عام طور باندې سبزی والا پروټو والا دا چې کله چاله سبزی ورکې وربسې څه چونګې مونګې مرچي دی ټولو کې چې کله ترکاری بلیټ درکې نه به بس لګ نور مرچي دې څه حکم دی نو بعض علما وایي دا اصل کې هدیه ده او د گاګ در راغب کېدل د بارې بای کوي وایي دا هدیه ده حضرت فرمایي کې چې د دینه زیادت فی المبی جوړ شي کنه نو دا سب باغ خونه کوي زیادت فی المبی هم دې جوړېدل شي وای نه شولې بعضی صورتونه کې وای کیلو په 500 2 کیلو په 500 3 کیلو بسل معنا 2 کیلو بسې 1 کیلو مفتو د دې څه حیثیت دی مولوی صاحب دلتم کیلو په 500 او دا 3 کیلو چې بسلی کنه نه دی مطلب دا نه دی چې 2 کیلو بسل دی وصل 1 کیلو مفتی نه مجموعه د 3 کیلو قیمت چې زیات مبیع اخلي ارزان دې درکې سلو په لګي دا مطلب دی دم زیادت دی په مبیع کې پوه نه شولې د دې بل صورت دار مروج اگر چې حکم به بدلی د غټ سټورونو والا غټ کمنانو والا هغه چې دیونه څوک سامان اخلي کنه نو به دیو میش پس 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس څومره خلکو د سامان غیستې ډیر دغه لاټري اچي نو به دې سیو کی چې د چا لاټري روز یې غل موټر سایکل ورکی پرچ ورکی یا څه سامان د دکان ور ورکی سودا مفتو دا جایز ده کنه نه دې بار کې مزرت لیکلي فی قلب یو کې چې درې شرایط موجود او جایز وي یو دا چې دا ګاګ د ریسټور نه سامان اخلي کنه نو بده نه ته اخلي چې زما لاټري کې نوم روزي دیم دا سامان چې بدیګاک ور خرڅي په مثل قیمت خرڅي د لاټري په وجه باندې ګران نه خرڅي دریم کمزور شي نه خرڅي په مثل قیمت باندې د لاټري په وجه باندې شي د کمزور اسم د لاټري کې کله شي نوم روزي کدا شرایط کې یو شرط فوج چې به قمار جوړيږي او کله شرایط موجود وي نه به جایز ده کا به دې ته موږ وایو دا هدیه ده د بای د طرف پګاک مشتری ته د بار د دې چې هغه دنه د سودا خستلو د بار راغب شي کا ويجوز للمشتري ان يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع ان يزيد للمشتري في المبيع ويجوز ان يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك دا جملتين استحقاق بطول سره تعلق ساتي څلورم لزوم الاجل خاتمه توابع د باب څلورو کنه ندریو شو څلورم لزوم الاجل في عقد المعاوضه لا في عقد التبرع دا کیسه به مخکې کړي وخه الکه نیټه چې دا کنه توجه جی دا لازم وی ښا هم معاوضاتو کې یعنی دین کې او دا په عقد تبرع کې په قرض حسنه کې نیټه نه لازمه ما تاسو ته ویلو چې په قرض حسنه کې نیټه غیر معتبره ده ما 1 لک روپۍ د اعزاز لور کړل قرض حسنه یو میشت بار سبال انتبه د غختل شمه دا نیټه د حق نه دی په دې حق د زکه د قرض د احسان د تبرع ده په دې کې نیټه چي دا لازم نه پوه نه شریفي ما د جنزیب نه من غنم واخستل 100 روپۍ باندې یو میش نیټه ده پکې دلته دا معنی د روپۍ د میش نمخ کې نشي اخیستلې
ځکه دلته معاوضاتو کې نیټه چې دا لازمه وي دا د مشتری حق وي پوه نه شو پې وایي ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا ما د جنزیب نه من غنم واخیستل حالي 100 روپو باندې د ما ته ویل چې ځاله کنيټه دار شو مې شپس روپۍ راکې روپۍ ملانی دی ورکړي ښا بس ټیک دا حالي نه به مؤجله جوړ شي دا پیسې حالن بای ته ورکول حق بای د خپل حق مؤخر کو جایز ده ک بای خپل پیسې بریدي و تم صحیح ده ومن باع بثمن حال ثم أجل أجل معلومة صار مؤجلا ګرځي ښا لأن الثمن حقه أي حق البائع فلو أن يؤخره تيسيرا على من عليه هو المشتري لهذا دا ما نو سمخ کې روپۍ نشي وختره وربسي وكل دين حال إذا أجل وصاحبه صار مؤجل إلا القرض أقصد دين كحالي وكنا مؤجل وغرزول مؤجل غرزي نټي له اعتبار وي وكل دين حال إذا أجل وصاحبه لکه مخکې مسله کې صار مؤجلا إلا القرض قرض یو میش پوری دی کال پوری دی سوال هم دی خستل شي ها دومره د خلاف د وادي خلاف ورزي وي واده کلی میش کې به نه غواړم مو سي غواړي فإن تاجيل ولا يصح ځکه نیټه په قرض کې نه ده صحیح نو بده کې مولوی صاحب د ضع وتعجل ولا مسلم منګه ذکر کړي بس تاسو ذهن کېږي هغه دا چې جنزیب نه من غنم اخیستی او میش نیټه ده بګي مثلا بلزر انزو ته مچاله ک 5000 بدر کم او فی الحال به درکم یا غره ته وي جایز ځکه موږ نه ده جایز ځکه دې صورت کې یو طرف ته یو پیسې کمي بل نیټه ختمي او کما دي نشجانبین نه احسان شو او کما اعزاز لا 1 لک روپۍ قرض ورکړي دي یو میشنټه د بکې لس ورځې پس ورته مسجد راکا فی الحال راکا یاره تاغه وي نه جایز ده ځکه دلته قرض نیټه دغه حق نو دواړو طرف احسان زما دي قرض مې ورکړي وا او به ورته کوم هم پوه شولې به مرابحه للامر بالشرع مولوی صاحب دلته ما ذهن کې وځو د بینک ټولې قصې کومه ښه مسخسانه نه ګډه وډه شول ټیم په واوختلو نو بینک کې هم د مرابحي او صورت وی د ور سره سبا ګورو